مونږ ته الله پاک یو مقرره کړی و مقزه مونږ نه لاړله اوس بیا توبه وباسئ اوس بیا استغفار وکئ اوس بیا راشئ دې میدان ته الله پاک ته توبه شئ سر په سجود شئ چې الله غلطي رانه شوي ورنه بېګا یو ګلز ورکړی غټو غټو ګلزونو ته تیار شئ تاسو بېګا په ګلز پوه شوي وئ الله پاک به د دې نه غټ غټ ګلزونه الله پاک دې زموږ سره خیر معامله وکړي انتهایي په معذرت سره بلکې زه خو د دې معذرت د دغې پکې ضرورت نشته او چې تاسو مال سره کوئ هغه د ځان سره سنبال کړئ د پرون نه بله ورځ چې په مولیانو پسې خلکو کمې چغې والې زما زړه ته پې درد را رسېدلی تاسو ځان سره سوچ وکئ په دې مولیانو پسې چې کومې ډرامې شروع دي دا اوس هغه سړی هم په مولا پسې ډرامې کوي چې دوی راوستی دی دلته د ملا صاحب په خپو کې کېنولی وایي زما دې بچي ته ټوپۍ ور په سر کا پرون هغه خلکو هم چغې والې وې په مولا پسې چغې والې وې په بل چا پسې چغې نه دي والي ډولونه یې راوستي دي او دلته د مولا د کور مخې ته غږولي دي چې هغه هم د شپې کله د هغه نه خپله ښځه خفه شي راشي مولا صاحب ته کښېني باقب الله صاحب ته کښېني وایي راشه زما دا ښځه زما نه خفه ده تلې ده او ته یې ماله راوله موږ چېرته په دې حیثیت باندې سوچ کړی دی که نه موږ به صرف دې ته راجمع شو موږ به استاد ته ډېر ښه سړی زه اډو ښه سړی یم نه چې ته په ما باندې د مشرۍ اعتماد نه کوې زه اډو ښه سړی یم نه چې ګینې ته په خپل جومات کې خطبه نشي ویلی ته په خپل جومات کې مونځ نشي ورکولی ځکه دې زه امامتۍ ته مخکې کړی که ته په جومات کې په مسله ودرېدلی شوې د دې خلکو مخکې دې بیان کولی شوې د دې خلکو مخکې دې خبره کولی شوې قسم دی که زه تاسو دې مشرۍ ته بیا پرېښودی وې خو تاسو دغه نشئ کولی دې باقب الله صاحب له دې مولانا واجد صاحب له دې مولانا جنید صاحب له دې مولانا عمر فاروق صاحب له دې مولانا تاثیر صاحب له دې له دا مسله تاسو نه ده ورکړې تاسو یې کولی نشئ ځکه دی په مسله باندې ولاړ دی او که تاسو پر دې مسله باندې کله قابض شوئ قسم دی که بیا دا مولا دې مسلې ته پرېږدئ زموږ استاد محترم حضرت دیر باباجي صاحب ته یو ځلې ما ویل مال د دې خلکو دا سیاسي مولیان ولې بدي شي ما ته ویل بچی ویل د دوی دا خوښه ده چې مولا دې په ښایسته گاډي کې وګرځي هر یو سړی دغه پلیتۍ ته روان دی د پلیت نظام ته روان دی په ټول پاکستان کې 2 مولیان پاس کړل او دا پلیت خلک به بیا بله ورځ دا مطالبه کوي مولا څه شو په اسمبلۍ کې غیر قانوني بیلونه پاس کیږي مولا څه شو دې مولا خو چغې واللې دې مولیانو چغې واللې ستاسو د هر چا کور ته درللې چې چا مولا له اوټ ورکړلی دی الله پاک دې په دنیا او آخرت کې ښایسته کړي او الله پاک دې ولله د خیر بدلې په دنیا او آخرت کې ورکړي خو زما او ستاسو نه مطالبه د قرآن دا ده چې موږ به نظام جوړو دا به سیاسي مولا جوړوي ورنه خلافت عثمانیه یو مضبوط خلافت د مسلمانانو اخیری تیر شوی په 1925 کې معاهده شوې ده د طیب اردگان پرنګنر سره په ترکیه باندې رااله د 1925 معاهده لا تر اوسه پورې نه ختمه کړي زمنګ په پاکستان کې معاهده خلکو وکړلې تاسو کو دا روډونه بندوي او تاسو هر څه کوي تاسو د بجلی خلاف احتجاج وکړي یا ځان ته بجلی راولي او یا ځان ته بجلی پوره کړي معاهده شوې ده دا به IMF کوي په دې تیرو باندې پکار دا ده چې موږ استغفار وکړو او دا څنګه چې تاسو بچي د قرآن د زده کړې دپاره راوستي باقي بالله مولوي صاحب خو یو عزم کړی دی الله پاک دې والله په هغه عزم کې برکت واچوي او همت دې والله الله پاک ورکړي